هو د دې سیستم نه یو شکایت دی چې عام طور څه تکلیف څه مسله چې چاته پېښه شي نو پولیس ته ځي او پولیس ته خپل شکایت فریاد یا کمپلین دا څه چې دا پیش کوي. نن میاشت پوره شوه زما د زوی د وفات. زه چې کوم دی سره د خپلو ملګرو عدالت ته ریګولر حاضرېږم، حالان کې چې په ما چې کومه دعوه ده د الله ګواه کومه چې هغه سراسر دی خو قسم قرآن زه درته 10 ځله قرآن خورم او 10 ځله دا 3 کاڼه چې ته په ستا په یقین دا درته کومه چې په دې کیس کې زما دومره انوالمنټ نشته. ایون دا چې ما سره د هغې تاریخ درته نن وخته پورې ما وسلې ته هم نه لاس کړې او زه نن تا چې کوم دی نو سره ده 12 ملګرو چې هغه څوک بیماران دي، څوک ونه، څوک چې کوم دی نو کشران دي، هېڅ چا سره دې کې وسله نه وه. بل دا خبره کومه چې کله چې 302 عام حالاتو کې وشي تاسو په علاقه کې یو به راته تاسو داسې ونه ښوولی شئ چې هغه په کور پولیس ورغلی دی، هغه نه یې کډه اوچته کړي دي، هغه بې عزتي یې کړي دي، په موبایلو کې په یو څه بل څه کې د هغه کډې نه یې راچولې. او زه تاسو ته دا ثبوت ښیم، دا بارمنشاه په لاهور کې د کیس نه پس چې دی تللی BBA کوي او هلته دا په واګه باونډري باندې ولاړ دی، تصویر وباسي. موږ هم تصویرونه پیش کړي دي. شکر دی موږ صاحب ته الله پاک څومره چې راکړي دي دا پروټکشن دله چا ورکړی دی؟ سرکاري خلک دي، لږ تاسو هغه ورسره وګورئ او 100 ولاړ دي. آیا تاسو کې چې څوک مفروض شي نو دا پروټکشن میلاویدی شي؟ زه دا لږه عجیبه شان محسوسوم چې موږ روز اول نه یو کس پارټي کړو، یو کس منشن کړ په FIR کې، نور د پولیس موږ هېڅ مخالفت ونه کړ هېڅ قسمه. یو دا چې همدردي او هغه بیا هم له هغې نه پس هم زخمیان ده، دا زموږ وروڼه دي، زموږ د قوم نه دي، زموږ د علاقو نه دي. پولیس د اسمان نه یې راټول. خو څو کسان داسې وي چې هغې کې زما خیال دی چې یو هغه شامل دي زرداده. ما ډېر کوشش کوو چې موږ دا پارټي نه کوو، نوم یې وانلو، خو هغې داسې کول غواړي. زما بل مې دا درخواست دی چې د پولیسو تاسو داسې کردار وکړئ چې پولیس او د عوامو یو فرینډلی ماحول جوړ شي. داسې پالیسۍ او داسې کردار وکړئ چې عوام متنفره نه وي د پولیس ته او پولیس د عوامو نه متنفره نه وي. خو چونکې یو څو شخصیات وجه له ټول ډسټرکټ په عذاب کې تاسو ګوره دا څه حال شروع دی کنه چې ګورو پولیس سره فایرنګ وشو، پلانې حق شو، پلانې دا اصلي ته پرې سپایانو غریبانو دونه خفه کېږم. بله یو وفات شوی غریب دونه ماشومان بچي ته پاتې شوي دي، نو ده دونه خفه کېږم چې دې خواران د څه ګناه ده؟ ته خپله پالیسي ټیک کړه. یو څو مشران دي چې دې د خپلې پالیسۍ او پوره هر یو څیز ټیک کړي، عوامو سره د فرینډلي ماحول جوړ کړي. لکه ته چې تاڼې ته ورځې د ملزمې نو ستا ټریټمنټ او زما غوندې سپینې جامې والا سړی چې ورځي یو شان ټریټمنټ کوي، نه په خیر نه څه اخلاقو والا خبرې. زه چې دا خو زموږ وروڼه دي، پولیس خو زموږ دښمنان نه دي. زه به ځم چاله، زه به چاته شکایت چاته کوم، زه به یو کیس چاله وړم، زه به یو دعوه چاله وړم، خو پولیس ته به وړم که نو پولیس چې زما ظاهره ما سره دښمني کوي زه نه کوم او پولیس کوي، نو دا به د پریشانۍ او د خفګان خبره نه میا صاحب که دغه کېږي. هغه څه پیش کوي نه چې څونه یې وس کېږي څه پلس ماینس پکې اللیګل کول غواړي. عدالت ته مو ته هم ډېر انتظار وکړه. نن زما 4 که 5 به پیشي ده، ولې زما زوی شهید شوی دی. هغه چې څوک شهید هغه دا تصویر مې ته خو هغه برابر ګرځي. عدالت دا موږ 100% لګا ښه مطمئن یم، فرست دی موږ مطمئن یو پولیس کوآپریشن نه کوي، هغې زور موږ نه راځي، عدالت هم کړی. لکه دا سویم ورته زما د وړاندې دا هدایت کېږي چې خپل ریکارډ او دا چې پیش کړي. هغې دې کې د پلس ماینس کول لپاره ډیلی ټیکسس استعمالوي. نو دا ډېر افسوس. دا میا محسن شاه صاحب چې کومه خبره وکړه او اسیم شهید ډیډیکیټ دا کیس چې دی نو په حقیقت کې دا خو د 400 د پولیس لپاره خو بلکې د KP پولیس لپاره او زمونږ د ټولو ادارو لپاره یو ټیسټ کیس و. او بدقسمتۍ نه کومه کریډیبیلیټي چې د پولیس یا مورال په کارو چې هغه دی کې د میریټ په بنیاد او خپل کریډیبیلیټي قایمه کړې وه نو د هغې برعکس یو څیز روان دی. تفصیلا خبرې خو تاسو دوی ټولې وکړې چې یو سړی د ډے فرسټ نه چې هغه وایي چې فیلینګ موټیویټډ او هغه وایي ایکسایټډ
او هغه ګرځي او ایلیګل چې کوم دین هغه ځان له ټرانزیټ بی بی ای کوي ان په دې هر سړی پوهې چې واقعیا دلته شوه او ته کله د لاهور نه کله د کراچۍ نه کله د اسلام آباد نه بی بی ای کوي او بیا هغه ټایم تېرېږي او دوی وایي چې یعنی ډیډ باډي زمونږ کور کې پرته ده غم زمونږ په کور کې دی هلته د تختې اوبه لا اوچه قدریم نه دي او ته چې کوم دی د هغې نه بعد ټول هغه 12 کسان د 15 څلورمه پیشي ده چې دلته راځي او قانون ته ځان سرنډر کړی دی انتهایی د افسوس خبره ده ډېر پولیس لوی افیشلز راغلل او وی دا خبره وکړه یقین دهاني وکړه هغوی په خپلو کمیټمنټ باندې په خپلو چې کوم توقعات او ایکسپیکټیشن زمونږ د سیول سوسایټي د نور آل پارټیز د جماعت اسلامي او د میا محسن شاه د فیملی د هغوی نه ون هغه کمیټمنټ باندې هغوی هغه توقعاتو باندې پوره لا نړل زه په دې کې دا خبره اخیره کول غواړم چې دا بل ورځ کوم واقعیات وشو په 400 کې ماجوکي کې دا واقعه وشوه یا د سرو کې دا کومه واقعه وشوه نو چې کوم سیس په ګراوند باندې ریالټي ده نو زموږ د پولیس سره زموږ همدردي دي زموږ د اشفاق خان چې ما تاسو ته بار بار وی چې دوی ته په کور کې غم پروت دي دوی لاړل او دغه یتیمانو په سره لاس کې دوی لاړل او د غوی اکونومیکلی او فینانشل سپورټ اعلان وکړ دوی لاړل او د غوی د تعلیم اعلان وکړ چې موږ د دوی تعلیم به چې کم دي نو موږ فریکو د دې ماشومانو نو که یو اړخ ته زموږ دا انټینشن دي او ستاسو انټینشن څه دي ستاسو انټینشنز دا دي چې یعنی ډېر افسوس مقام دی چې په کومه تاڼه کې په کوم پریمیسز کې په کوم حدودو کې چې موږ د انصاف طلبګار یو د هغه سټیشن ایسچو چې دی د هغه انټینشن دا دی چې کو هغه کله غواړي نو هغه پرون یو ټیک ټاکر گرفتار کړی دی چې هغه د صدر سره رهایشي تعلق لري او په پنډې کې گرفتار کړی دی او په هغې به پریس کانفرنس کړي چې دا سی ډي آر داسې شو دا فلاني او دا ستاسو ډي پي یو صاحب داسې انټینشنز دي یعنی ته کو کیپیبل او ته د دې کسټوډین ته یو افیس هولډر یې مونږ به د دې یعنی ډېر د افسوس مقام دی لکه زه دلته یو شهري په حیثیت یو ذمہ دار په حیثیت چې کله زه په خپله دا کمیټمنټ وکړم چېرې زه چې کوم دی نو د خپله ذمہ داري نشم نبولی نو دا خو په ځان باندې زه په خپله عدم اعتماد کوم ما له په هغه ورځ هم ډېر افسوس و چې هغه ویل دا کیس دی ریفر شي فلاني ځای ته یعنی دا خو پکار چې ته کامپیټنټ وي او ته کیپیبل وي او ته دونه کی پوسټ باندې ناسې او پتا یو داسې یو ایکسپشنل کیس راغو چې په هغې کې لکه ګراوند ریالټي دا ده چې په هغې کې چې کوم دی نو ظلم شوی دی ستم شوی دی نو ته پکار چې هغه منطقي انجام ته ورسې اوس هم چې کوم دی تاسو کتل 13 تاریخ کې دوی وی چې موږ به ریکارډ وروړو ریکارډ نشته بیانات مختلف روان دي نو لہٰذا دا چې کوم ډیلینګ ټیکټس دي یا دا کوم کمیټمنټ دوی موږ سره کړو په کمیټمنټ باندې دوی روان نه دي نو زه د جماعت اسلامي د طرف نه او زمونږ چې دا کوم وکلا برادري ده دوی ته زما ریکویسټ دی یعنی نور کریډیبل خلک موږ کوم ځای نه راولو یعنی وکلا کمیونټي او بیا په هغې کې هغه چې هغه افیشیل بار کونسل افیلیټډ خلک دلته کې ولاړ دي موږ سره نور کریډیبل خلک موږ کوم ځای نه راولو چې اشفاق خان او میا محسن شاه د الخدمت فاونډیشن سره تعلق لري د واقعا نه یو ورځ مخکې هم د بونیر نه رالل او چې بل ورځ موجودګي کې واقع شو هم لاړل هلته کې خلکو ته دلته سیلاب راځي موږ منډې وایي کریډیبل خلک موږ نور کوم ځای نه راولو چې آل پولیټیکل پارټیز په یو پیج باندې او سیول سوسایټي په یو پیج باندې ده نو ته د کریډیبل خلکو مشکل نشي حل کولی کریډیبل خلکو ته ته انصاف نشي ورکولی اوس هم ته لګې ډیلینګ ټیکټس کې نو کو تاسو په کیس باندې اثرانداز کېږي موږ سره یو واحد آپشن دی او هغه آپشن څه دی او موږ روزو او خپل زموږ چې کم بنیادي رایټ دی زموږ احتجاج او پروټیسټ او درنا لہٰذا بیا موږ پای کې دا نه ګورو چې یاره دا ډي آی جي راغو دا آر پي او راغو دا آی جي راغو او موږ بیا د ډي پي او افیس تر مخه کوو دا زموږ ضلع ده کو ته نشي کولی نو ته داسې مه کوه چې انویسټیګیشن دی ته ویې ته ریزاین کا تو وایې په ما پریشر دی زه کیپیبل نه یم زه نشم کولی ما باندې هسې یو بلایندلی ټرسټ چا کړی زه دې ضلع ته رالیږلی شوی یم لہٰذا زما اخره کې د دې میډیا ملګرو ډېر زیات مشکور یم خو د دې په وساطت سره زه ډي پي او صاحب ته دا میسج ورکول غواړم چې کم سے کم زمونږ خو د عدالت نه د انصاف تمه او توقع شته زمونږ د خپل وکلا برابرۍ نه هم ډېره زیاته لویه تمه او توقع شته د دې نور پولیټیکل پارټیز نه زمونږ شته خو کم سے کم دا کیس چې کم اړخ ته روان دی نو دا صرف او صرف په دې باندې دا ټول انتظامي اثرانداز کیږي د دې وجې نه موږ را روان یعنی د را روان تاریخ نه مخکې د جمعې په ورځ باندې موږ به د دې ډي پي او افیس تر مخه بیا درنه ورکو او دا درنه موږ د څه لپاره ورکو چې تاسو کم سے کم په دې کیس کې دا چې کم انویسټیګیشن باندې تاسو اثرانداز کیږئ په کومه طریقه سره تاسو سړی سرنډر کوئ گرفتاروئ او راولئ او بیا د هغه نه 101 بیان لیکم چې عدالت کې ټول وکلا برادرۍ په خبره کې نو موږ د دې خلاف یو لہٰذا موږ به د جمعې پر ورځ ډي پي او افیس تر مخه درنه ورکو موږ سره چې کوم کمیټمنټ و پای کمیټمنټ باندې هغوی نه روان موږ به ځل بیا سیول سوسایټۍ ته او آل پولیټیکل پارټیز ته گزارش کوو او د دې 400 عوامو ته به گزارش کوو چې میا محسن شاه چې دا نن ډټ کر ولاړ دی نو دا غز دوی واپس نه راجم دی کیږي خو میا محسن شاه د اسیم شهید ایډوکیټ په بیهاب باندې د هشنغر دی غیور عوامو ته یو انصاف یو پلیټ فارم او یو ډټ کر ودرېږي خلکو ته پیغام ورکوي چېرې کم سے کم د ټولو نه د افسوس خبره دا ده چې ګینې عام کس خو چې نه خو زه چلو څه خبره ده مفروض شو وتښتېدو یو سړی ستا سبارډینیټ دی
یو سړی تاسو د بیلټ نوکر دی هغه باندې زما د الیګیشن دی په باندې 302 کیس دی او تا هغه ته لګي هغه لسب تو هغه راوله کنه کم از کم د انسان هغه جذبات سره تاسو لوبې مکوئ دې کې به لږ نرم دلی راشي چېرې دې کله گرفتار شي دې چې کوم دی سرینډر شي دې چې کوم دی جیل ته شي اوس دا داسې چې کوم دی نو مقدس ګای ده چې دې ګرځي په ټول ملک کې ګرځي او ټرانزیټ بي بي اے وړي او دا څومره د دوی لپاره شرم د پولیس ډپارټمنټ یو کس په بیهاب باندې ټول ډپارټمنټ ځان له شرموي چې ګینې دا چې د ټول عوامو ته د دې خبر علم دی چې واقع هروره په دې غنی خان روډ باندې شوې ده او پاغې کې ته په خپله کمپلیننټ یې ته په خپله اف آی آر کړی دی نو ته بیا څنګه چې دغه کې زلته را روان یې مو بي بي کوم ماته څوک نقصان نه کړي لهذا زما د درنې اعلان دی ډي پي او افیس نه مې دا هغه ته مې دا ګزارش دی چې موږ به ستا د افیس تر مخه درنه آی پورې کوو څو پورې زموږ وکلا برادري په دې خبره باندې ولاړ نه چې او زموږ د دې فایل کې نور ګوتې دوی نه وهي او ډیلینګ ټیکټس نه کوي